بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه استاد استاد مرګری نظام الدین او دا اوس قدرمن دا په کراچۍ کې موجود یم. تاسو ته معلوم وي خو بهر کاش چې دا ټریلینګ مونږ ته لس کاله مخکې راکړی شوی وي د حکومت د اړخ نه د سیول ډیفینس د دفتر د اړخ نه. ډېر د افسوس خبره ده، ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د افسوس دا هر سره تر یادېږي. ډېر د افسوس مقام دی. نه سیاسي مشرانو، نه حکومت، نه سیول ډیفینس دفتر، صرف په دې کې پراته دي چې تکړه شئ. سچ هم کړی دی الحمدلله. د 2010 نه واله تر نن تاریخه پورې اپنے مدد آپ کے تحت میں کړی. که سیول ډیفینس ته راغلی وم الحمدلله په نشو وسایلو کې نه وم. خپل ذاتي امبولانس مې راوړی و د خپل کلي وطن د عزیز رور پاینم چې کوم دی قربان کړی دی. درمندو خلکو په درد باندې کې شریک شوي یو د خیره سره. الله پاک دې پر یاکارۍ کې ته راولي. خو صرف زړه ته مې ګیله راغله، ګیله چې لس کاله مخکې مونږ ته را ټریننګ راکړی شوی نو زمونږ به څه کمې وي. دا وخت زمونږ ورکوټې اظهار الدین زما کشر بچونګې او د هغه سره مومن بی په انډسکوبا کې موجود یو. خو کاش چې دا ټریلینګ مونږ ته لس کاله مخکې راکړی شوی وي د حکومت د اړخ نه، نو مونږ به د خپل ملک خدمت ډېر نور هم په جوش او خروش سره کړی، په ایماندارۍ سره هم کړی وي. او صرف د افسوس خبره په دې کوم چې افسوس دا دی چې کاش هر یو د ملکن چې څومره هم ډي سیګان راغلي دي هر یو به وایي چې زه به تاله دا وکړم، زه به تاله دا وکړم. هېڅ یې ونه کړه. که په سیاسي لیول یو مشر مونږ راغوښتی دی، یو غونډې له م راغوښتی دی، یو پروګرام هم جوړ کړی دی، نو هغه را سره هم د دروغو وعدې کړي دي چې دا به وکړم دا به وکړم. د نن نه تقریبا 4 کاله مخکې د سیول ډیفینس پس مارچو ډي سی ای سی ای ډي سی ای سی دا ټول ناظم الله او یو بل دا ټول د دنیا راغلی وو. خو صرف اسې هغه په هوا باندې ها ووه. کاش چې دا ټریلینګ مونږ ته د نن 10 کاله مخکې راکړی شوی وي نو مونږ به الحمدلله د دې ډایوینګ کټ د دې سلنډر په ذریعه باندې مونږ جمدي خلک هم بچ کړی وي. د خیره سره کم چې ډوبېدل مونږ ته پته وي بهی 2 منټه 3 منټه شوي دي دلته ډوب شوي دي. مونږ به د ملک خدمت کړی وي، د خپل علاقې خدمت مونږ کړی. خو مونږ د سیول ډیفینس د تنظیم نه هم خفه یو، د دفتر نه هم خفه یو، د ډایرکټر ته پورې زه تللی ما خپلې منډې تړلې ډېرې والې دي، د ډایرکټره پورې ما خپلې منډې تړلې والې دي. خو صرف او صرف زه را روان یوت کول ته یم چې څومره هم په سیول ډیفینس کې دي، څومره هم په سیول ډیفینس کې راغو ته یم چې ځان وپېژنئ، زما نه څه زده کړه وکړئ چې زه ورته چې ما ته څه حاصل نه کړل دغه دفتر نه که نه، نو تاسو ته نه شئ حاصلولی. نو به په خپل کلي وطن کې خپله ورورولي جوړه کړئ او لږې لږې پیسې بچ کړئ. او دا ټریلینګ چې کوم دی نو دا هم د جهاد یو حصه ده، دا هم د خدمت یو حصه ده. اوس یې مونږ زده کوو، خو افسوس دا دی چې زمونږ د خپې پټې زمونږ رګ بند شوی دی او هغې دونه مسله ماته جوړه کړله چې د حد نه سیوا. خو زه خفه په دې شوم د دې اوبو نه اوس راووتم، د خپې ته مې تکلیف شروع شو. اوس دا خپل کشر مې راویستی دی، انشاءالله دته به زه پوره دا ټریلینګ حاصلوم، ځکه چې مونږ په هغه وخت کې نه دا ځګونه مونږ لیدلي او نه راته چا ښولي وو. خو دا زمونږ بس د رب جلال یو مهرباني ده چې په مونږ باندې الله پاک د بر نه خپل کرم وکړو الحمدلله. چې رالو ډایوینګ کټ هم واخیستو، د هغې سره چې کوم دی دلته کې ټریلینګ هم بیا حاصل کو. دا اپنی مدد آپ کے تحت دی. خصوص صرف او صرف د سیول ډیفینس چې په خیبر پښتونخوا کې څومره هم ولنټیر رضاکار کار کوي، تاسو صرف وګورئ چې د یو سیول ډیفینس د افسر بچی چېرته کې ستاسو سر په صفایي مهم کې تاسو لیدلی دي. ډېر د سیول ډیفینس افسران به د ما نه په دې خبره خفه هم شي کم چې ضمیر نه لري، او چې کم ضمیر لري نو انشاءالله هغه به ووایي چې بالکل زما د ویډیو ته به لایک ورکړئ، لایک او شیرینګ به ورته ورکړئ چې نظام الدین صحیح وایي. ډېر سیول ډیفینس افسران به خفه شي او ډېر به خوشحاله هم شي. چا چېرته کې وي چې د یو سی ډي او، د یو انسپکټر، د یو نایب کاسب که یو د یو دفتر یو عمله چېرته کې چا په سیند کې لیدلي ده، چا په چېرته کې په روډ د پاسه لیدلي، په صفایي مهم په کچرو صفاولو کې څوک لیدلي، خو پرتې بچې به وختي تور راولي او هغه به چې کوم دی
استعمالوي او بیا به ورته وایي چې رو دا خو د ریلګاډي ډبې دي که ته پکې او که پکې نه یې خو سلسله به روانې نو زه ځکه وایم چې یاره به خپل ځان د مخکې نه راغونډ کړو ټریلینګ روان دی او څومره چې موږ کتونکي ملګري دي ټول تر دعاګانو اپیل دی خو زه صرف خفه په دې شم چې زموږ سره ډېر ډیسیګانو وعده هم کړي زما دا ویډیوګان تاسو کتلی شئ دا زما د ژوند یو کتاب دی زما د فیسبوک دا پاڼه دا تاسو وګورئ کولاوې کې وګورئ چې کم کم خلکو زموږ سره څنګه څنګه وعدې نه دي کړي دا خو موږ د خپل ملک د خدمت په نشه کې پراته وو لیوني وو په خدمت پسې لیوني وو موږ دا نه دي کتلي چې شپه ده که ورځ ده یخني ده ګرمي ده سلی ده سور تړک نور دی خو چې د چا مور هم په جړه ولیدله بیا به رانه برداشت نه کېدو کله چا پلار هم په جړه ولیدو بیا به رانه برداشت نه کېدو دا زمونږ ټریلینګ دی دا ملګری کوي تو لاندې خپل ځان نه ګرځه که نه هسې دې واچوه نو په دې وجه باندې زما سره د پوره خیبر پښتونخوا چې څومره ولنټیر کار کوم ملګري کوي په سیول ډیفینس کې نو هغه اوس هم وایي چې نظام الدین په سیول ډیفینس کې دی نو روز زه په سیول ډیفینس کې نه یم او نه د سیول ډیفینس د دفتر د اړخ نه نور خدمتونه کوو ځکه چې بس دی څه چې وشوله نه د هغې بد وایو نه ورته څه وایو نه ورته کنځل کوو نه ورته ویناګانې کوو نه سپکه سپوره نور دا کوو خو صرف خفه په دې شوم چې کاش لس کاله مخکې موږ له دا ترجیح راکړی شوی وي لس کاله مخکې دا ترجیح موږ له راکړی شوی وي که نه نو بیا به تاسو لیدلي وای په هغه وخت کې ورته موږ څومره په جوبن کې وو او موږ خو ته دې سیندونو کاڼو وخوړلو د ملکن دریا پانچکوله دریا سوات او وغیره وغیره دی دغې چپو او دغې ګټانو موږ وخوړلو خو زه صرف د خپل د وخت د حکمران نه ګیلمن یم چې څومره اکټیویټیز مونږ کړي دي که هغه د باجوړ دي که هغه د دیر بالا دي که هغه د دل لور دي که دل افر دی که دیر کې دېخوا هرنګ برنګ شو باجوړ طرف ته که دغه سوات شو خوازه خیله شوله د هغې نه بله چې کوم دی مدین شو بحرین شو دا خو موږ د خپل ژوند سره جګړه کړې ده خپل ژوند هم په دو لګولی و د یو جړه د یو مور اوښکه د یو پلار اوښکه او زمونږ د کور دروازې له چې کوم بېوسه خلک راتلل د هغو سره مونږ شانه بشانه ولاړ مونږ ورته انکار نه دی کړی خو نن درته په دې لایو کې ځکه وایم چې دې ټریلینګ ته وګورم نو په مونږ باندې دا 4-5 کاله چې کوم دی نو په دې سیول ډیفینس کې داسې تېر شوله که دا اور و او هغه ورته دا نه وایي هغوی په خپلو موج مستو کې دي د هغې افسران تاسو وګورئ کوم سړی هغه صرف دغې چې راشه نن ډي سی صاحب اطلاع کړې ده چې نن په پلانکیزي کې پروګرام دی نن شجرکاری مهم دی نن صفاهي مهم دی نن په پلانکیزي کې دا چل شو اصل کار خو ګوره د انسانیت دی د ژوند د بچ کولو دی دغه به ورسره هم کوو خو لکه هغې کې مونږ ته هېڅ قسم درجې نه ده راکړی شوې نو لہذا دغه شان چې کوم دی بهی زما ټول څومره چې امت مسلمه څومره هم کتونکي دي دا وخت ما اوري ما ویني نو هغو ته زه دا یو پیغام ورکوم په رضاکارانه طور سره چې بهی په خپل کلو وطنونو کې تنظیمونه جوړ کړئ او تنظیمونه جوړ کړئ داسې جوړ کړئ چې بهی هغه تاسو په خپله د خپل کلي دک سک کې شانه بشانه ودرېږئ اوس الحمدلله اوس فکر نه لرو اوس خو ریسک یو ډبل ون ډبل ټو راغلی دی او خدای پاک اوس د هغو خلک تکړه کړي د خیره سره دې وطن عزیز د دې خدمت لپاره خو کاش چې دا 10 کاله مخکې مونږ ته 10 کاله نه چې 15 کاله مخکې مونږ ته دا ټریلینګ راکړی شوی وي اظهاره څه پوزیشن دی بچی برابرېږي ته لاندې اوسه سلیم خان ته خو به دې نه وې بچیه په قلاره اچول مه کوئ داسې ښه نو زمونږ څومره هم کتونکي ملګري دي بهی څومره چې مې یوت کول دی هغو ته مونږ دا پیغام ورکوو چې چېرته کې یم یې په کوم ځای کې یم یې نو وګورئ چېرته یو سی ډي او صاحب ته ووایئ چې یاره سی ډي او صاحب ته زموږ سره د خپل زوی لګولېږه په دې بازار باندې په یو چکر چېرته یو انسپکټر ته ووایئ ته زما سره چې کوم دی صحابه ته ورځ لږه تېره کړه په دې بازار په دې سور نور باندې بیا به تاسو ته پته ولګي ښه زه په دې وجه باندې دا خبره کوم چې هغوی زمونږ د اوسه پورې هېڅ قسم هیلپ نشي کولی که نن چې نشي کولی نو د هغې مین مقصد دا دی وګورئ تاسو کتلی شئ دا کلاسونه ورکړی کېږي چې
چې دا د نن 15 کاله مخکې وي په الله قسم که نه چې پاکستان خو چې دنیا په مخ کې کم ځای کې هم د اوبو کار راتلو نو انشاءالله موږ د مخ ناړه خو اوس یې ډېر زیات کمزوری کړم ډېر زیات یې کمزوری ډېر زیات یې کمزوری کړم پوه شولې او خفه په دې یم چې کاش دا ټریلینګ مونږه د نن نه 15 کاله مخکې دومره ډي سي ګان صاحبان راغلي دي دومره ناظمانان صاحبان راغلي دي دومره په سیاسي لیول زورور خلک راغلي دي زموږ دا ټول اکټیویټیز یې کتلي دي خو په هغه وخت کې راله صرف املا باندې اشاب زبردست هلکه ډېر نر کار دی وکوئ ښه د نر کار خبره نه ده داسې څیز له مونږه راویستل پکارو ده زمونږ والنټیر زما د ټیم ملګري نه بلکې چې څومره هم سیول ډیفینس کې څومره هم رضاکار دي هغو ته تاسو ووایئ چې تاسو څه زده کړي دي تاسو له کوم ټریننګ درکړی دی هېڅ ټریننګ ما ته یو سړی ووایي که نه چې او یاره په لانګویج کې دا ټریننګ دی نه थोड़ी सी थोड़ा सा साइड में करो نو زما د ټولې خیبر پښتونخوا چې څومره هم ملګري دوستان دي څوک هم د انسانیت خدمت کوي نو هغو ته مونږ وایو چې بھائی هر یو پارټي هر یو تنظیمونه سیزونه دا ټول په شا کوي اصلي کار چې کوم دی د انسانیت خدمت راواړوي چې څوک هم جذبه لري نو بالکل زما سره رابطه ساتلی شي څوک هم ټریننګ حاصلول غوښتل غواړي کراچۍ ته راتګ غواړي نو بالکل بھائی مونږ ورته ایډرس ورکولی شو اته پته ورکولی شو او هغوی ته چې کوم دی دا ټریننګ مطلب هغوی ته دا ټریننګ چې کوم دی لکه اصلېدی شي دا لایف درته ځکه ښیم چې دا فیک ویډیو نه ده جوړه ویډیو نه ده زړه مو سوځي زړه समंदर में होते तो हम नीचे से ऊपर आ रहे होते मगर इसमें से हम अंतराल से अंदर आ रहे हैं एक साथ सही है ठीक है करना क्या है यहाँ से एक करना नाचियो په یو ټریلینګ باندې تقریبا صحیح طریقې سره چې ټریلینګ حاصلول کوم طور طریقه ده که نه په هغې کې لیسنس دی د بچو دپاره ځان نه دی د اوفن د اوبو دپاره ځان نه دی لاندې د ګهرایۍ دپاره ځان نه دی دا اوس صرف اوفن روان دی نارمل روان دی نارمل دا انسیکټر دی مومن بھائی सही है इंसेक्टर मैंने तो मालूम है सेंड कर दिया हाथ में संभाल लो ये प्रिंट जो है ना प्रिंट का कलर बस څومره چې موږ کتونکي ملګري دغه زمونږ ګیله وه د خپل وخت او کمران نه چې په دې ځمکې په خاوره باندې په دې پاکستان کې دومره تکړه خلک دومره جذبې نه ډک خلک پراته دي هغو ته څوک توجه نه ورکوي زه په خپله باندې ما دومره وخت په سیول ډیفینس کې تیر کړو چې د حد نه سیوا خو الحمدلله په دې باندې شکر ادا کوم چې کله راتلم نو په نش وسایلو کې نه یم راغلی ښه الحمدلله خپل ذاتي امبولینس را سره ښه مې راویستی او ښه مې نه دی خپل وطن نه قربان کړی دی چېرته چې مې یو مور جړلي دي ما ورته ځان حاضر کړی چېرته چې مې د یو پلار په سترګو اوښکې راغلي ما ورته ځان حاضر کړی دی الله رالېږلی یم ورته په ما کې دومره طاقت نشته دی خو صرف ګیله په دې کومه چې دا سیاستدانان یې واوري د حکومتي چې کوم لیول باندې ای سی ډي سی صاحب دی چې دا یې هم واوري او زمونږ د کلي خاص کر ایم این اے ایم پي اے صاحب هم واوري د بډخیر چې کوم ایم این اے ایم پي اے صاحب دی چې هغه ټول یې واوري چې یاره واقعي هغه دا دومره جذبې لرونکي خلک و دا واړه ماشومانان نو دا رشکې ډبل ون ډبل ټو خو په بډخیره کې وس راکړله
د دې نه مخکې څومره اکټیویټي شوي تاسو ټول کتلي دا کتاب کولو کې وګورئ صرف په دې شمه چې کاش دا 10 کاله 15 کاله مخکې موږ ته راټریننګ د حکومت د اړخ نه راکړی شوی نن موږ د کم ځای نه کم ځای ته کوم دی په خدمت باندې د خیره سره الله پاک چې کوم دی یو مقام ته رسولی خو بهر اوس راغلي وو وخت هم تېر شو زندګي هم تېره شوه د کلي اوبه وخوړل وجودونه هم کمزوري شو ورته او دا را روان چې کوم یم کول دی یوت دی هغوی ته دا میسج ورکوم په هېڅ قسم تنظیمونو کې خپل ژوند مه تباه کوئ څوک چې هلته یوې ورځي د یو ټیم روټۍ کور ته نه راوړي چې دا وخوره سوی د الله نه زه ورته صرف دا یو پیغام ورکوم چې خپل ځان په خپله وپېژنئ او مه دا ټول دغه پردي تنظیمونه یو شي بل شي چې کوم چې دې له دونه خیالت بهر ګیله مې ده ګیله مې ده ډېره زیاته ګیله مې ده ګیله در سره ځکه شیر کوم چې زما په خپه کې په دې پټه کې مې یو بل راغی او داسې وختم نو ما ته پته ولګېده چې کاش د نن نه 15 کاله مخکې دا ټریننګ ما سره کړی نو ډېر به ښه اوس هم الحمدلله برابر یو د خپل کلي وطن خدمت کولی شو خو د ثوابۍ نه کادر شي د پېښور نه وشي اکثر د یو ځای نه د بل ځای نه ناشنا وبه وي نو مونږ وایي چې مونږ ټریننګ حاصل کړی دی په صحیح طریقه باندې نو څه کمې به نه و بهر زما چې څومره هم کتونکي ملګري دي هغو ته زه دا یو پیغام ورکوم چې پلیز خپل بچو ته تعلیم ورکړئ خپل بچو ته تعلیم لازمي ورکړئ هم ورته دیني ورکړئ هم ورته دنیایي ورکړئ په دې یو څیز کې یو مرحلات لیکلی شوي دي که به څنګه دی په کوم طریقه به دی زموږ سره تعلیم نشته دی دا وګورئ دا داسې کتاب دی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دا ټول تعلیم دی دا تعلیم چې چا حاصل کړو که نه 100% کې 10% چې کوم دی نو دا وچه آبادي ده او اویا فیصده چې کوم ده اویا فیصده دا اوبه ده اوبه دا اویا فیصده دنیا هم کتل غوښتل غواړي 10% چې خلک لګیا دي ګرځي راګرځي خو دا اویا فیصده دنیا کې دا هم کتل غواړي بهر ملګري وایي چې نظامالدین به یې ولې خفه یو خفه په دې یم چې د ما سره څه وشي د بل چا د بچي سره ونه شي په دې صفایي مهم آګاه کولو باندې موږ مدوګه کوئ نن سجرکاری مهم د هغې مدوګه کوئ صرف او صرف د انسانیت خدمت اصل دا دی چې چا بچي ورک شي هغه نه معلومېږي مړی وکړه وشي پلانکي بچی ډوب شو چېرته ډوب شو دریا پنجکوله کې دریا سوات کې ثوابۍ کې ډیم کې نه میلاوېږي په کور کې ویر وي جړوي الله پاک د چا په کور کې دغه نوبت نه راولي د خیر سره زیادہ تیز چیزیں نکالنی ہے مطلب ہوا آواز تو صحیح ہے څومره چې کتونکي چې ملګري دي دا ټریننګ ورکړی کېږي نو زه صرف په دې شم چې د حکومت ته هېڅ هم ګران نه دي سیاسي مشران ته هېڅ هم ګران نه دي او بل زمونږ دغه د سیول ډیفینس چې کوم ډایرکټر صاحب دی د هغه سره هم زمونږ ډېرې خبرې اترې وشولې نه یې راته کیټ واخیستو نه ښه نه بد و بهرحال صرف دغه یوه خبره چې دا دی واغه دی هلته کې صرف خلک دې ته خوشحالېږي چېرې ما ګولو لګولی او ما کیپ په سر کړلی و زه په چیک پوسټ لاړلی ما کارډ وښولی خو د دغه دپاره مونږ نه کوو وخت به انشاءالله فیصله کوي د خیره سره اصل کار دا دی او زه یم چېرې د چا بچی ډوب نه شي د چا بچی ورک نه شي چا ته د اینې ضرورت دی چا ته چې کوم دی د ایمبولینس ضرورت دی زما مین مقصد دغه هغه سیس چې کوم دی د وخت ذموار خلکو پرې نه ښودل بهرحال څومره چې موږ کتونکي ملګري دي هغو ته دا یو پیغام ورکوم چې په خپلو بچو باندې تعلیم حاصل کړئ خپلو بچو له تعلیم ورکړئ خپلو بچو له اعلی تعلیم ورکړئ دنیایي او هغه نه ختمېدو ژوند چې وي ښایسته کېږي هغه ورته ورکړئ حافظ قرآن یې کړئ علیمان یې کړئ استادان یې کوي د هغې سره سره چې کوم دی لکه مکینکان یې کوي انجینران یې کوي او ډایوینګ ماسټران هم کوي دا اوس وګوره تعلیم دومره ښه څیز دی چې یو څیز چې کوم دی نو هغه په دې کتاب کې لیکلی شوی دی کتاب راکړه بیا یو څیز په دې کتاب کې لیکلی شوی په انګلیش کې او نظام الدین دی نامحرومه دی د دې انګلیش نه ولې که په وخت هم تعلیم حاصل کړی وي اعلی تعلیم نسب هم نه وي خو بهرحال دا خبرې سپینې سپینې ځکه کومه د مرګ او د ژوند پته نه لګي خپل څومره
اساسه چې ونو دولت چې ونه هغه ما په دوله غولې او د خپل وطن لپاره د خپل پاکستان لپاره او د پاکستان د غمزده خلکو لپاره ما یو اگاهی به وشي د خلکو ذهن به کولو شي اویرنس به خور شي او الحمدلله هغه ټول اړخه وشوله الله پاک زمانه دې ملنګې پیشي په حواله سره وکړه نو ان شاء الله کوشش وکاو د خیر سره دا ټریلینګ چې دی تقریبا د دې ټریلینګ په یو کس باندې د دې تقریبا 1.5 لک روپۍ خرچه ده 1.5 لک چې په پوره صحیح طریقې سره لیسنس هر یو شی ورکړي خو تعلیم ورسره مست دی او بهر بیا تعلیم کمزوري وي نو دی پریکټیکل ورته ښیي که نه نو پریکټیکل بیا دومره مسله نه وي دا خوراني اوبه دي بیا زمونږ په علاقه کې خړه اوبه ده هغه ټول نه ګران کار دی نه زمونږ خلک په ریسکیو 112 کې واخیستې شوله نه په هسپتال کې واخیستې شوله یا د الله د نامې نه زار شمه په پاکستان کې هر یو شی چې کوم دی په لالچ کې دی بس په جان پہچان باندې دی په رشوت باندې دی پیښ ولې او زموږ سره دغه څیزونه نشته دی زموږ سره صرف یو د الله رضا و چې استعمال کړم نو دغه تاسو وکتله ګران کار دی ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی ښه کاش چې دا ټریلینګ مونږ ته د حکومت د اړخ نه 10 کاله مخکې راکړی شوی مونږ ته خدا ویلی کېږي چې نن 5 مارچ دی نن چې کوم دی د سیول ډیفینس ورځ مناویږي نن دا کېږي نن هغه کېږي ځکه دغه تنظیم ته ویم چې دې تنظیم د اوسه پورې یو کس ته داسې ووایي چې او ما دا کار داسې کړی دی ما دا څیز حاصل کړی دی باقي جو ہے نا بس د الله را نامې نظر شمه دا کارت چې دی دا کارت یې ډېر لیونی دی کارت یې لیونی دی نو په دې وجه باندې بهرحال الله پاک ته ټول چې څومره د سیول ډیفینس ولنټیر رضاکار ملګري دي خدای دې ولا لوی عمر ورکړي لوی زندګي دې ولا ورکړي چې خپل کلي وطن عزیز خدمت کوي او چې کم تکړه افسران دي په سیول ډیفینس کې که ډایرکټر صاحب دی او هغه پکې نور افسران دي خدای دې ولا نورم جذبې سیوا کوي او چې کم پکې کمزوري دي اورې کم چې پکې کمزوري دي کم چې یو راغلی و دلته ملکنډ خو زما د دې سره کار نشته دی که څوک ډوبېږي او که څوک غیبېږي وایي هغه ځکه مې ورته هر څه پرېښودله مې دا دې ستا مبارک شي دا ډیپینسي مې پینسي او زه درنه لاړم ورور السلام علیکم او زمونږ په رضاکارو کې چې کوم دی رضاکارو ته پیغام ورکوم چې په خپل منځ کې اختلافات مه جوړوئ او د خپل کلي او وطن عزیز خدمت کوئ د خیر سره په ریسکیو 112 کې هغه خلک اخیستی شوي دي هغې هم د دې سیول ډیفینس د دفتر نه چې کوم دی باقاعده سرټیفیکیټ والی دی ته وګوره زمونږ د وړو ځان مړ کړی دی یو سرټیفیکیټ کاغذ قدر ته نشي ورکولی او ما تاسو ته وایي چې تکړه افسران پکې شته دي غیرتمند افسران پکې شته دي چې چا د وجې مونږ دومره ایثار څومره چې مونږ کتونکي ملګري دي مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ ډېره شیر کړئ چې دا ډسټرکټ ملاکنډ ډي سي نه چې څومره ضلعو ډي سي ګان صاحبان چې هغو ټول ته ورسي چا چې زنګ سره وعدې کولې چې دا به وکړو ستاسو به 1% چې کوم دی په بچت کې چې کوم دی ستاسو حصې وي او 1% چې کوم دی هغه به ستاسو دغه دا څه ورته نوکرۍ راشي نو په هغې کې به د سیول ډیفینس رضاکار اخیستې کېږي 15 کالو کې خو مونږ هېڅ هم ونه لیدله وروره هېڅ هم ونه لیدله که لیدلې مې دغه د وطن د عزیز د خلکو مینه هم لیدلې محبت هم لیدلی دی چې چا د چي په شکل کې زموږ خدمت کړی چا د روټۍ په شکل کې کړی دی اظہار تک کیا اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے یار ملګري کال مه کوئ که کال کوئ نو زما په هغه 0346 1946 038 باندې کولی شئ ښه ټول ملګري دعاګانې وکړئ چې یاره الله پاک دا اظهار الدین چې کوم دی د خیره ښکلی ټریلینګ کې د خیره سره یار بل د باندې یاره محنت کوو دا داسې په یو پیره باندې نه زده کړه کېږي او دلته ورته زموږ بېبسي ده یار کراچۍ کې اوسېدلو ژوند تېرولو او بیا د دې هر یو څیز له راتګ دا ډېر ګران کار دی او انشاءالله کوشش به کوو د خیره سره چې د خپل ټیم کم سے کم 10 ملګري چې کوم دی دا به راولو 10 دانې او هغوی ته به پوره د یوې میاشتې چې کوم ټریلینګ دی هغه به ورته ورکوو انشاءالله د یوې میاشتې دا وګوره څونه اسان یو میاشت شی دی زمونږ د پاکستان د حکومت لپاره څه دي
पलक जगो के मुख खिदमतों कड़ी तासुरा फेसबुक दा पाना पोलो के एमपीए रागले दे एमएनए रागले दे नाजिम रागले दे काउंसलर रागले दे डीसी से रागले दे ईसी से रागले दे कम कम खलक जम ख्वाला नदी रागले लगा दर्जे वर कड़ी इस पम नो शुक्रिया बोर्ड तक पहुंचाने का। बहरहाल ला खबर में जर सरोक रहे भाई को बदे खबर की इच्छा तो हम दिला जारे शे भाई जब खाना वाला जाऊ हो रहेगा ना तालीम खशेरे ये करना है एक परफॉर्मेंस वाइज का सीसा भी कर लिया हमने फ्री फ्लो रेगुलेटर ब्रीदिंग भी कर लिया असेंबली करें बॉयल्स ही करेंगे अब सही है। बाकी पानी के नीचे गियर उतारना है और ऊपर उतारना है। सर ये इस वक्त आप लोगों को ये मतलब 405 हजरात आपको देख रहे हैं तो क्या तालीम हासिल करना मस्त है इसमें? बिल्कुल मस्त है। तालीम हासिल करने से आपको ये पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या? किस किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, किसी और को बचा सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं किसी की मदद करने के लिए, क्या ठीक। नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम अपने जोश में मदद करने के कोई ऐसी चीज कर जाते हैं जो कि नहीं करनी थी। ठीक ठीक। तो उससे बेहतर ये है कि तालीम हासिल करें, पता करें क्या करना चाहिए और किससे फायदा होगा। अच्छा अगर कोई भी अगर सही तरीके से सीखना चाहे ये तो आपकी मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, फिर आपको जरिया बनाया ये हमारे हज़ारों दिन को ट्रेनिंग कराने के लिए हमें बड़ी खुशी हो गई है। लेकिन हम अपने जो फॉलोअर्स है उनसे कहते कि काश ये 5 साल 10 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये ट्रेनिंग दिया जाता, खर्चात वगैरह सब वो बर्दाश्त कर लेता तो इस मुल्क के लिए हम बहुत कुछ कर लेते सर। बहुत फर्क पड़ता, बहुत हाँ? फर्क पड़ता। जब मैं 2010 से आ रहा हूँ खिदमत कर रहा हूँ बहुत फर्क सही है। तो ये सियासतदानों को भी सोचना चाहिए या हमारे जो मतलब हुकूमती लेवल में लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए ना सर। बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा। जी जी। वो लोग तब सोचेंगे जब हम लोग डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे हम डिमांड अगर करना शुरू कर दें हाँ। तो उन पे प्रेशर आएगा कि वो खुद सोचें और हमें और सर बेहतर सहूलत डिमांड भी किया, हमने डिमांड भी किया और उसके बावजूद उन्होंने दावे भी किया हमारे साथ, वादे भी किया। वादे के साथ जो है ना फिर उन्होंने क्या क्या किया, हम आपको ट्रेनिंग भी करा लेंगे, आपको हम डाइविंग किट भी खरीद के देंगे, आज तक कुछ भी नहीं करके दिया। तो ये तो गलत है ना सर। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बिल्कुल यकीन करें सर, कभी कहते हैं कि आ जाए सफाई मुहिम में, कभी कहते हैं कि सरकारी मुहिम में, कभी कहते हैं कि उधर इस तरह जो है ना वहां पर आगाही है। भाई सबसे पहले इंसानियत को बचाना है। ये सब चीजें तो होता रहेगा। ये तो गवर्नमेंट की जो है ना इसके लिए बाकायदा फंडिंग आती है, सरकारी मुहिम के लिए भी फंडिंग आती है, सफाई मुहिम के लिए फंडिंग आती है। ये जो दरिया में लोग डूब जाते हैं इसके लिए कौन आएगा? इसके लिए हम हैं, आप हैं, हम हैं इंशाल्लाह। सही। तो सर ये पूरा ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? तकरीबन महीना कितना? तकरीबन लाइसेंस वगैरह सब चीज हासिल करने के लिए सबसे पहली स्टेज का जो लाइसेंस है उसमें सबसे कम दिन जो मैंने देखे लोगों को 7 दिन लगते हैं। 7 दिन जो पूरे दिन बस करते जाए करते जाए वरना कोई 15 दिन तो लग ही जाते हैं। 15 दिन कम से कम मतलब मैं कम से कम बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छा। ज्यादा भी लग सकता है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद एक और स्टेज आती है उसमें भी तकरीबन 15 दिन लगते हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है उसमें तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं। अच्छा। उसके बाद एक स्टेज आती है उसमें महीना लगता है कम से कम। टोटल तकरीबन कितना लगता है? तकरीबन जब बिल्कुल बंदा परफेक्ट हो जाए कि भाई उसको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, ताकि वो दूसरों की बचा सके, कोई डेड बॉडी भी रिसीव कर सकता है। ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। अच्छा। कुछ लोग जैसेदार है, जी जी, कोई डर नहीं, करने को राजी, हाँ तो ये माशाल्लाह, अभी भी कर ले। ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सीख के करते हैं, ठीक है, तो उनको शायद 1-2 महीने लगे। सही। तो ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। मगर कोर्स अगर करेगा तो कोर्स का तो एक है ना कि पीरियड है कि इतना जितना ये सीखना ही है। कोर्स का तो यही चलता है ना, जितना स्कूल में होता है कि साल गुजारोगे तो अगली क्लास में जाओगे, ठीक है, तो उस तरह इसका भी कोर्स होगा तो अगले कोर्स में आओगे, कोर्स होगा तो अगले कोर्स में आओगे। ठीक है, तो 3 महीने तो लगेंगे अच्छा होने में कि भाई अपने आप को भी संभाल ले, अगले को भी संभाल ले। ठीक। और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, डाइट चाहिए होती है। हाँ 3 महीने से कम में भी लग सकता है। वो बंदे के ऊपर अपने जाती हुनर पे, जाती उसमें कुदरत पे 3 महीने में
ویسے 3 مہینے میں مطلب کتنا خرچات ہونا چاہیے انسان کو, یہ لیسن میں مطلب کتنا لے گا؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا یہ بہت وہی تو اچھا کہہ رہا سوال ہے. ہوں, کیونکہ ہم تو والنٹیئر لیے ہیں نا, ہم اپنا ایک سوچ لگائیں گے, ہم اپنے ایک 10 بندے اپنی ٹیم ورک کی جو ہمارے بندے ان کو یہاں بھیجیں گے, ان کو یہاں پر جو ہے نا ایک جگہ دیں گے, اور پھر وہ جو ہے خرچہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی یوں مجھے فرفر یاد نہیں. اچھا ویسے لمسم ویسے یہ مجھے اپنا یاد ہے, میرا کیونکہ میں نے کافی پہلے کیا تھا تو تھوڑا فرق تھا. اچھا. تھوڑا اور فرق ہوگا. اچھا کافی ہو سکتا ہے کہ 2-2.5 تک تو آ سکتا ہے. 2-2.5 لاکھ تک. اچھا اب اتنا کہ بندہ ریسکیو ڈرائیور ہو جائے. بس ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ایک بندے کے اوپر تقریباً خرچہ سب کچھ لگا کے 3 تک. ہاں مگر وہی ہے کہ ابھی آج کل کے خرچے دیکھنے پڑیں گے کہ اس کی حساب سے. حساب کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اپنے 10 لڑکے آپ کیا آپ سمجھے ہمارے فیملی کے ساتھ ہے نا. صحیح کچھ نہ کچھ نکل آئے گا انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے, مہربانی, بہت بہت مہربانی. سمر چم کتن کی مرگری تاسو قتل چدا وہاں سے کموگا ایک سیکٹر سے خبریں کړلې, انشاءاللہ کوشش وکوم کا خپل په کونټای شو نو بل به کونټای کوم دې انشاءاللہ ټرین کو د خیر سره. نو زما مین مقصد د خبرې دغه و چې بای ګلمن یم, دردمن یم, پزړه کې یو درد لرم, ګیله لرم, د خپل وخت او کمران نوم لرم, او د هغې سره سره چې کوم دی د خپل د کم تنظیم کې چې مونږ د هغې نوم لرم. اوس مزید چې کوم دی نو کوشش دا کوم انشاءاللہ تعالی العزیز د خیر سره چې اپنی مدد آپ کے تحت بدا ٹریلنگ مرگر تحصیل ہو لس مرگری بنا ولو خیر سرا او داغه سره سره کې کوم دی انشاءالله هغه مرګري با د پاکستان په ګډ ګډ کې د خیر سره کار کوي. خو هغه مرګري چې کوم تیار وو چې کوم تیار نو هغه بیا ګیله نه کوي, خیر دی بیا به نور مرګري کوم تیار وو هغه موږ او دغه مرګر سره دا وعده کوو که زه یم که نه یم نو تاسو به د انسانیت خدمت کوئ. دا د انجوی د پاره زده کول نه دي پکار, دا د انسانیت د خدمت د پاره زده کول غواړي او پکار دا نه. ما چې دا کومې خبرې کړې دي بای دا بچا اورېدلې مې رضا سره ساتلې مې, خو بیا هم په حکومتي لیول هم هغه افسران ته وایم چې کوم د انسانیت جذبه لري او کوم زموږ د خدمت نه خبر دی پوه دی انشاءالله به نه خفه کېږي. کوم چې خبر نه دی هغه خامخا خفه کېږي, او چې کوم د سیول ډیفینس افسران دي دردمند خلک دی او د مل سره مینه محبت شته نو هغه هم پوه شي چې واقعي نظام الدین سیول ډیفین له څه کړي, روډونه نه دي پرېښي, د غر سره نه دي پرېښي, سیندونه نه دي پرېښي, خو دغه تنظیم له مې درجه ورکړې وه. خو دغه تنظیم چې کوم دی د اوسه پورې نه زموږ څوک نوکران کړله په هسپتال کې په ریسکیو کې, او نه چې کوم دی د 1% نه خبر شول, او د هغې سره سره چې کوم دی کم مونږه په کرونا کې کومه ډیوټي کړې وه د هغې پیسې هم نه دي میلاو شوي, او د هغې سره سره چې کوم دی داسې نور داسې کومې روپۍ چې راغلي دي هغه هم د اوسه پورې نه دي راکړل شوي. چې کله تپوس کړي نو بیا به درماني هغه الټا سوالات کوي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ساتلي کې خیر سره. او بهي زه صرف او صرف دغه یو خبره کوم چې ډایرکټر صاحب هم زمونږه مشر دی, ډېر ښه منډه تړلې کړې ده, خو بهرحال د هغه په وس کې نه وي, د کټ اخیستل ټریننګ دی په وس کې نه وي. نو مونږ هم ګیلمن دی او الله پاک چې کوم دی انشاءالله څوک نه څوک مهربان شي, او یا به خپل الله پاک د غیب یو خزانه راکړي, او د مرګري به انشاءالله تعالی العزیز په خپله باندې کوم دی ټریننګ په خیر سره, او هغه بیا په دغه انسانیت په محاذ باندې په خدمت په محاذ باندې انشاءالله کار کوي د خیر سره. نو څومره هم کتل کې مرګري دي بای ډېرې ډېرې دعاګانې ما ته هم کوئ, زما بچو ته هم کوئ, زه به تاسو ته کوم. الله خوشحاله آباد کړه, که زه یم که نه یم پر دې خدمت په دې محاذ به کار روا ده وای انشاءالله تعالی العزیز. زه به ستاسو نه واخلم رخصت پړی الله سپارم. د خپل ځان خیال ساتئ, څوک چې په چار چاپېرچټ کې د خپل ځان خیال نه ساتلی, راځئ چې موږ تاسو ټول په جمع خیال ساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتلو تلو کې دا یو خبره بیا ریپیټ کوم چې کاش د نن نه لس 15 کاله مخکې دا ټریننګ مونږ ته د دغه خپل تنظیم د اړخ نه راکړی شوی او یا د حکومت د اړخ نه راکړی شوی, نو د دې بیا واه واه مزې وي.